السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن مې تاسو له راوړی دی د ګوپي سالن. انشاءالله داسې ګوپي چې تاسو په کور کې پوخ کړئ نو تاسو له به ډېره مزه او ډېر خوند درکړي. ډېر اسان او سمپل طریقه ده. ویډیو را سره پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. دغسې ښایسته مزېدار ګوپي په کور کې پوخ کړئ. انشاءالله تاسو به روزانه بیا د غوښې په ځای به هم دغه ګوپي کور ته راوړئ. ځکه چې داسې ښایسته مزېدار چې پوخ شي نو ډېر ښایسته او مزېدار خوند کوي. انشاءالله د بازاري د غوښې نه به تاسو ته دا ګوپي چې دی هغه طاقت هم درکوي او خوند به د بازاري د غوښې نه هم ښایسته کوي. نو ویډیو را سره پوره وګورئ او مخکې له ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او کوم ملګري چې زموږ چینل باندې نوي دي نو چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ د دغسې ښکلي ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو د هر څه نه مخکې به بسم الله ووایئ او دغسې به چې دی 1 کیلو ګوپي د بازار نه راوړئ او دغسې ښایسته چې دی غټ غټ به یې دغسې مزېدار چې دی کټ کړئ. ډېر وړوکی کوئ بیا نه ځکه چې دا بیا بالکل معده کېږي. نو دغسې څنګه چې ما کټ کړی دی دغسې ښایسته مزېدار به یې کټ کړئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دغسې به یې کټ کړئ. او 1/2 کیلو به ورسره چې دی الوګان راوړئ. صحیح ده. هغه به هم دغسې مزېدار کټ کړئ څنګه چې ما کټ کړي تاسو کتلی شئ. دغسې برابر سایز کې به یې کټ کړئ چې نه بیخي واړه وي او نه بیخي غټ وي. نو بیا چې دی دغسې به چې دی 2-3 به ټماټر میده کړئ دغسې څنګه چې ما میده کړي تاسو کتلی شئ. او دغسې 3 مرچ به راواخلئ او دغسې یو چې دی پیاز به میده کړئ دغسې څنګه چې ما میده کړی دی تاسو کتلی شئ په ویډیو کې. نو ملګرو دا هر څه چې کله دغسې میده کړل نو بیا به دغسې یو کړایي کې چې دی دغسې غوړي واچوئ او کم ګوپي چې تاسو میده کړی وه هغه دغسې ښایسته مزېدار په دغه غوړو کې دغسې ور واچوئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې دغسې ښایسته مزېدار به ور واچوئ او دغه غوړو کې بیا دغسې د چمچۍ په مدد سره دغسې میکس کړئ چې دا په دغه غوړو کې چې دی سور شي. تاسو کتلی شئ ملګرو دغسې ښایسته بیا د چمچۍ په مدد سره دغسې په غوړو کې دغسې چې دی میکس کړئ. نو ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ چې زموږ ګوپي چې دی هغه بالکل رنګ بدل کړ مطلب په غوړو کې سور شو. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې. نو تاسو هم دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه دغه په غوړو کې دغسې ښایسته سور کړئ او بیا به دغسې ښایسته مزېدار چې دی د غوړو نه دغسې په دغه طریقه باندې چې دی راوباسئ. تاسو کتلی شئ په ویډیو کې. نو څومره چې په غوړو کې ګوپي ښایسته سور شي هغومره به چې دی د دې ذایقه چې دی ډېره اعلی او مزېداره وي. نو دغسې به یې ښایسته په غوړو کې سور کړئ او دغه د جال په مدد سره بیا دغسې ښایسته د دغه غوړو نه چې دی بالکل دغسې ښایسته راوباسئ ټول. نو ملګرو کله چې دغسې ټول ګوپي ترې دغسې ښایسته راویسته غوړي به ترې دغسې وزنځوئ او بیا چې دی کوم چې الوګان موږ میده کړي وو نو هغه به دغسې پکې بیا ور واچوئ کړايي کې. تاسو کتلی شئ موږ چې دی دغه الوګان ور واچول کړايي ته تاسو بیا هم دغسې ښایسته ور واچوئ او دا به هم دغسې میکس کړئ پکې چې دا هم یو څه ناڅه چې دی هغه سره شي په دغه غوړو کې. نو دغسې ښایسته له چمچۍ په مدد سره بیا چې دی دغسې ښایسته میکس کړئ. نو طریقه ډېره اسانه او سمپل طریقه ده. انشاءالله ډېر مزېدار ګوپي به پوخ شي. تاسو یې کتلی شئ موږ سره ماشاءالله وګورئ دغسې به یې ښایسته چې دی په غوړو کې دغسې سره کړئ چمچۍ به پکې دغسې ووهئ چې بار بار چې دا دغه کړايي پورې وننښلي او په دغه غوړو کې ښایسته سور شي. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ الوګان چې دي هغه یو څه ناڅه چې دی په غوړو کې سره شو. ډېر زیات بیا نه سره کوئ بالکل چپس ترې ساز کړئ. چپس به ترې نه سازوئ خو یو څه ناڅه چې دی لږ غونده کې بیا سره کړئ. تاسو کتلی شئ څنګه چې موږ سره کړي دي دغسې لږ برابر غونده کړئ او بیا به یې دغسې ښایسته چې دی دغسې ترې ټول راوباسئ. صحیح ده. تاسو کتلی شئ ملګرو ماشاءالله چې دی موږ چې دی الوګان ترې راویستله او بیا چې کوم مخکې موږ چې دی هغه 3 ټماټر او 1 پیاز او 3 مرچ چې دی دغه کړي وو نو بیا به هغه مرچ او پیاز او ټماټر چې دی دغسې ښایسته دغه غوړو ته ور واچوئ په کومو کې چې موږ دا الوګان او د ګوپي سور کړو په هغه غوړو کې چې هغې نه چې کوم غوړي پاتې شوي وو په هغو کې به دغسې چې دی دغه ټماټر او دغه پیاز او مرچ دغسې ور واچوئ د چمچۍ په مدد سره بیا دغسې ښایسته چې دی میکس کړئ او بیا چې دی سر به راواخلئ دغسې بیا پرې کښېږدئ. نو تر 15-10 منټو پورې بیا دغسې کښېږدئ بیا به دوباره پکې دغسې چمچۍ ووهئ چې ونه سوځي. نو دغسې ښایسته بیا د چمچۍ په مدد سره چې دی دغسې ښایسته میکس کړئ. څومره چې دا ښایسته میکس شي نو هغومره به دا ښایسته رنګ او ذایقه به راپرېږدي. نو هغومره به زموږ او ستاسو چې کوم ګوپي پخوو نو هغه به ډېر مزېدار د دې سره راشي. صحیح ده. نو دا به دغسې چمچۍ په مدد سره دغسې وټکوئ چې دا بالکل میده شي او د دې چې کوم رنګ دی او کومه ذایقه ده چې هغه راپرېږدي.
نو ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زمونږ پیاز او ټماټر چې دی هغه بالکل میکس شولو. نو بیا به دقسې ښایسته مزېدارې چې دی دقسې لږې اوبه به ورته ور واچوئ او دا به دقسې چمچۍ په مدد سره میکس کړئ چې دا پیاز او ټماټر چې دی دغه اوبو کې ښایسته پاخه شي. دقسې اوبه ورته ور واچوئ او بیا چې دی دقسې یو نیم چمچ زیره به ور واچوئ، زیره پوډر، او نیم چمچ چې دی هغه به ګرمه مساله ور واچوئ او یو چمچ چې دی هغه به مالګه ور واچوئ. صحیح ده. او دا به پکې دقسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ. دقسې تاسو کتلی شئ دغه شانتې به یې ښایسته مزېدار میکس کړئ. د چمچۍ په مدد سره به یې دقسې ولړئ چې دغه مسالې چې کومې موږ ور واچولې چې دغه پکې ښایسته مزېدارې میکس شي او سر به پرې دقسې کېږدئ د 5 منټو پورې. 5 منټه بعد به سر لرې کړئ. نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ زموږ طبیعت چې دی هغه بالکل ښایسته مزېدار چې دی هغه تیار شوی دی. بالکل تاسو کتلی شئ په ویډیو کې چې دی زموږ چې کوم ټماټر او پیاز ور اچولي هغه بالکل پخ شوي دي ښایسته مزېدار. نو تاسو هم دقسې ښایسته مزېدار چې دا ته به یې دقسې ښایسته مزېدار تیار کړئ. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ طبیعت چې دی هغه تیار شو او بیا چې کوم الوګان او ګوبي چې کوم موږ غوړو کې سور کړی وو نو هغه به بیا راواخلئ او دقسې بیا ښایسته دغه تبي ته ور واچوئ. تاسو کتلی شئ موږ چې دی هغه ګوبي او کوم الوګان چې موږ سر کړي وو په غوړو کې مخکې هغه هم دغه تبي ته ور واچول. نو ملګرو کله چې همدغسې ټول ور واچول نو بیا به یې دقسې د چمچۍ په مدد سره به یې دقسې ښایسته میکس کړئ په دغه پیاز او ټماټرو کې به یې دقسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړئ د چمچۍ په مدد سره. تاسو کتلی شئ چې موږ دغسې ښایسته مزېدار چې دی هغه میکس کړل. بالکل تاسو ته په ویډیو کې ښکاري. دا چې همدغسې میکس کړل نو بیا به ورته چې دی دقسې یوه اندازه اوبه ور واچوئ. نیم ګیلاس اوبه به ورته دقسې ور واچوئ او سر به پرې کېږدئ. نو دغسې سر به پرې کېږدئ ملګرو. 5 منټه وروسته به دې دغسې سر لرې کړئ او بیا به پکې دوباره چمچۍ ووهئ دغسې ښایسته مزېدار ارام سره پکې چمچۍ ووهئ چې دغه کوم ګوبي او الوګان دي چې دغه میده نه شي. چمچۍ به پکې دقسې ښایسته مزېداره ووهئ. نو تاسو کتلی شئ موږ چې کومې اوبه ور اچولې وې هغه یوه اندازه کمې کړي دي. نو تاسو به هم دقسې چمچ به پکې ووهئ او بیا ته به چې دی دوباره پرې دقسې سر ښایسته مزېدار چې دی هغه کېږدئ. نو بیا چې تاسو څنګه سر لرې کوئ نو ماشاءالله تاسو کتلی شئ زمونږ چې کوم سبزي وه هغه تیاره شوله. ماشاءالله تاسو کتلی شئ ډېره بهترینه او اعلی طریقې سره تیاره شوله. ډېر مزېداره خوشبو او ډېر خوندور سالن چې دی هغه زموږ تیار شو. نو تاسو هم دقسې ځان له په کور کې ښه ښایسته مزېدار تیار کړئ. انشاءالله تاسو یې بیا ذایقې ته ګورئ چې څنګه ښایسته خوند او مزېدار خوند کوي. نو ویډیو خامخا مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. ډېره سمپل طریقه ده. ماشاءالله ملګرو تاسو کتلی شئ بالکل ښایسته او مزېدار سالن چې دی هغه زموږ دقسې ښایسته مزېدار تیار شو. نو ویډیو خامخا له ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.